د رمضان المبارک برکتی د خیرونو برکتونو میاشت چې کومه هغه په خیر خیت عافیت سره الله رب العزت اختتام ته ورسوله. هر مسلمان نه پکار داره چې دې کې موږ د ځان سره محاسبه وکړو. ما د رمضان په میاشت کې څومره اعمال وکړو، څومره مې د قرآن تلاوت وکړو، څومره مې د تراویح اهتمام وکړو، څومره نیک اعمال او عبادتونه ما وکړو. نو که د رمضان المبارک میاشت موږ په خیرونو برکتونو سره هغه موندلی، نو د هغې نه پس یو بل داسې عمل دی چې د هغې په کولو سره د رمضان المبارک د روژې د ټول کال اجر الله رب العزت مسلمان ته الله ورکوي. حدیث کې راځي، یو صحابي د رسول الله مبارک حدیث نقل کوي، د مسلم شریف حدیث دی، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. و چا چې د رمضان المبارک روژې ونیوي او د هغې نه پس چې شپږ روژې د شوال د میاشتې ونیوي، نو د دې اجر داسې دی لکه د پوره زندگی روژې ونیوي. یو بل حدیث د رسول الله مبارک یو صحابي نقل کوي، من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صیام السنة كلها. چې چا د رمضان المبارک روژې ونیوي او بیا د هغې نه پس چې د شوال شپږ روژې ونیوي، نو د هغې اجر داسې دی لکه د ټول کال روژې ونیوي. علما فرمایي وایي دې کې هغه اشاره څنګه ده؟ نو علما وایي چې لکه قرآن کې الله فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یوه نیکي وکړه د هغې اجر الله رب العزت په 10 ګونه باندې ورکوي. نو د یوې میاشتې روژې داسې شوې لکه د 10 میاشتو روژې، او د شوال شپږ روژې یوه روژه په 10 باندې شوه، نو داسې شوه لکه د 2 میاشتو روژې دغه مسلمان ونیوی، نو 2 میاشتې او 10 میاشتې دا یو کال برابر شو. او بعض علما وایي لکه که صیام دهر دی نه اشاره داسې ده لکه پوره زندگی چې د رمضان المبارک په میاشت کې روژې ونیوي او د هغې نه پس شپږ دغه ونیوي لکه د ټول کال روژې ونیوي، او هر کال دی د روژو اهتمام داسې کوي، نو د هغې په برکت سره داسې شو لکه چې د ټول کال روژې ونیوي. ځکه یو صحابي ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د حدیث ذکر کو، نو هغه صحابي وایي کل یوم 10، چې آیا هر یوه ورځ د هغې په 10 ګونه باندې دی لکه 10 ګونه اجر دی؟ نو نبی علیه السلام فرمایل نعم او. نو بیا هغه صحابي فرمایل فقد صام السنه، لکه داسې شو لکه چې د ټول کال روژې ونیوي. نو محترمو موږ نه به د رمضان مبارک په دې میاشت کې کمی شوی، کوتاهي برانه شوي، څه خطاګانې برانه پکې شوي. نو علما فرمایي چې د شوال د اختر نه پس د شپږو روژو اهتمام په دې میاشت کې وکړو. د دې په برکت سره به الله رب العزت زموږ دغه فرضو کې کمی شوی هغه به هم الله پوره کړي. ځکه علما فرمایي چې کله یو فرض عمل وکړي، نو د هغې پوروالي تاله پکار ده چې هغې ته په نفلو په سنتو سره وکړي. او دویم علما فرمایي وایي دا روژې ځکه نیول پکار دي چې د رمضان المبارک دا روژې چې کومې دي دا ګرانې وي، او د هغې نه پس په نفس باندې بیا روژه نیول دا ګران وي، نو د نفس مقابله داسې شوه لکه دا بالکل د اطاعت وکړو. نو د رمضان نه پس د شپږو روژو اهتمام مسلمان نه شروع کول پکار دي. خبرې کې یو 2 خبرې دا قابل د لحاظ دي. هغه یوه ده چې کم کس د رمضان المبارک د چا نه روژې قضا شوي، علما فرمایي چې روژې ته قضا شوي، نو دله پکار ده چې اول د قضا روژو اهتمام وکړي، د هغې نه پس د شوال د روژو اهتمام وکړي. او دویم دا دی چې علما وایي چې د په دې میاشت کې په کوم ورځ باندې روژې نیسي، لکه یو ورځ روژه ونیسي بیا ماته کې پای کې څه ضروري دا نه ده چې ته مسلسل روژې ونیسي. خو دا 2 خبرې پکې قابل د لحاظ دي. نو کوشش پکار ده چې موږ تاسو د رمضان مبارک روژې په خیر خیت عافیت سره الله زموږ اختتام ته ورسولي. نو د دې شپږو روژو اهتمام هر مسلمان لا کول پکار دي.